صاحب صاحب پاکستان تحریک انصاف نن سبا په نیوز کې ډیره زیاته ده فار د رانګ ریزنز. کله چې 9 مئی دغه واقعیات وشول نو هغه عام کارکنان دي او که سیاسي قایدین دي ډیر زیات یو ظلم او ظلم ورته ځکه وایم چې په ډېر شي کیسز کې مونږ انساني حقوق هغه خلاف ورزیاں نیولې که نه جي نو بالکل څه ته یې پرېږدي نه او ډېر زیات یې په سکنجه کې نیولي. اصل کې ستا خبره د یو حده پورې به ورته زه ووایم چې واقعي د انساني حقوقو پامالي پکې روانه ده او نور هم څه ظلمونه چې دي جو هغه خو ورسره روان دي. خو که ته وګورې نو دغه چلونه دې پارټۍ په خپله هم کړي دي. یو لطیفه راته په دې ټایم کې رایادېږي چې یو سړی و هغه په میله کې یو سیکل پټ کو کور ته یې راوستو داسې بل زیارت لی زیارت باندې به میله لګېده که نه نو بل زیارت لی خپل بچوړي له ورکړو چې دا ویس او په دغه کې خرڅ کړه چې لږې پیسې راشي. نو هغسې لاړ میلې ته هغه سیکل چې څنګه هغه ودرو نو چې واپس کور ته راغی پلار یې تپوس وکړو په څو دې خرڅ کړو هغه ته بابا چې په څو ته اخیستی و مقصد د هغه نه هم چا پټ کړو. ټیک شو دا کسان به یې په هغه جازونو کې کېنول او راوستل به او د خان صاحب سره به یې میلاول او خان صاحب به نن مې دا ویکټ واغستو نن مې دا واغستو هیټریک مو وکړو دا چلو شو دا چلو شو هغه چلونو سره روان دي. نو دا پارټي چې کوم دی دا چې په کومه طریقه دا جوړه کړی شو وه او په کومه طریقه یې دا په حکومت کې کېنولې وه په هغه طریقه باندې دا خرابه هم کړه. زموږ به ورسره لږ نن سبا همدردي دی چې ظلم نو ولې په دې ظلم باندې دا پارټي جوړه شوې نه وه. دا خبره ځکه صحیح ده. وختي موږ په دفتر کې ناست یو 2 پریس کانفرنسز نور روان وو چې چا پرېښوده نو ګورې چا وویل چې دا بالکل هغه سټایل دی کله چې به موږ ټي وي کولاو کړو نن نه څو کاله مخکې چې نن په پاکستان تحریک انصاف ته نن به څوک راغلی نو هم په دې طریقه باندې راوستلی شوي وو او هم په هغې طریقه باندې واپس کوي. او که د کیسز خبرو کو رانا ثنا الله منشیات هغه ډېر مشهور کیس و هغه بیا په آخره کې هغه خبره ختمه شوه او هغه باندې وش پوه چې دغه یا داسې ډېر شی مثالونه دي هغه زموږ سره پراته دي. خو مسله دا ده چې اوس پی ټي آی ورته ښکاري او په هغه وخت کې ورته نه ښکارېدو اوس نون لیګ ورته نه ښکاري یا پیپلز پارټۍ والا یا پی ډي ایم کوم جماعت دی او په هغه وخت کې ورته ښکارېدو کله چې په اقتدار کې نه نو زموږ سیاستدانان ښه شي او رښتیا هم وایي او نظریاتي هم شي خو په اپوزیشن کې چې الی ده په حکومت کې چې راشي هغه هیر شي. نواز شریف په جي په څه وخت کې وی زه عمران خان وی زما د هغه سره کار نشته یا زما صحیح دشمن نه دی صحیح دشمن خو مې دا نور دی که نه جي نو نور سره اوس ناست دی اوس عمران خان نیولی دی که نه چې موږ ته هر څه یادېږي او د دې ادراک کېږي خو چې کله موږ په اپوزیشن کې اصل کې یو خبره بله هم ده که نه زمونږ د دې خلکو خو هغه مونږ به ورته ووایو چې شارټ ټرم میموري ده لکه مقصد په لږ ساعت کې د خلکو نه خبرې هیري جی په لږ ساعت کې دا نواز شریف چې دومره غټ د پنجاب غټ لیډر جوړ شو د ده لږ وروستو که ته لاړ شي د چې کم چلونه د بېنظیرې سره کړي وو هغه چلونه چې کوم دی نو د ده نه مکافاتي عمل دی د ده نه چې کوم دی نو عمران خان هغه چلونه د سره وکړل. اوس د عمران خان سره چې څه چلونه روان دي نو عمران خان د صداقتونو دپاره چې کوم دی نو د پنجاب د ټولو نه غټ لیډر چې کوم دی د ځمکې تل ته نه کوز کړی بالکل د دغه دا د یو بل سره دا ګډ جوړ او دا خو په دې هر څه کې تا کتلي دي دا دې ځله چې کومه د دې 9 مئی دا واقعه وشوه په دې کې خو اسد هم انوالو و په دې کې خو چې کوم دی نو هغه خدیجه یو خاتون د هغه پکې هم انوالو و په دې کې عمر ایوب هم انوالو و نو چې دا د دوی فیملی بیک ګراوند چې کوم دی په دې کې که ته وګورې چې دا د جرنیلانو زامن دي یا د جرنیلانو د کړي دي نو د دوی سالت دي او غریب ورکر چې هغه د عمران خان په مینه کې هغه ته شخصیت پرستی وی کار سوی زما سره ډېر سخت نظریاتي اختلاف دی. ټیک شو خو هغه غریبانان اوس څوک تپوس کوي د چا زوی نیوی شوی دی د چا پلار نیوی شوی دی چې دا د خپلو کډو کفالت کوي خپله کډه ساتي هغه غریبانان چې کوم دی نو په جیلونو کې پراته دي په دې ګرمۍ کې لاندې په جیلونو کې پراته دي او هغه لیډران چې کوم دی ونیسي او 2 سپېړې ته ویستې نه او راشي په پریس کانفرنس کې به کښېني او څوک په چې کوم دی نو د ځانه به یې د شاهرخ خان په شانتې هغه یو فلم یې ډېر زیات و هغه چې پکې ډېر زیات شراب څکي د یو داس پې د ځانه راښکړی څوک په داسې سالي او لاندې به ورته خلک ولیکي وایي د هغه یو خاتون چې دا شیري مزاري و هغې ځکه پارټۍ پرېښوده چې د هغې یو ځوانه لور ده او د هغې دغه ته خطر وه دا څه بکواس خبرې دي. ټیک شو لیډران خو دا یي تاسو وګورئ ته باچا خان بابا وګوره چې وز لیډر هغه چې کوم دی نو اول د انګریز د زغلولو دپاره هغه څونه جیل تیر کړی بیا چې کله پاکستان ته راغی
نو دلته کې چې کوم دی نو د اسټابلیشمنټو سره څه چل وکړو لیډران دی په لنډ مثال هغه باچا خان بابا لولیزې علي وزیر ته وګوره هغه یې څو کاله صرف په دې خبره باندې ساتلی و چې ته موږ په دې ځمکه پوزه راکاږه هغه ورته پوزه راښکو ده نه لیډرز دغه دي لیډرز دا نه دي چې را ملګري ما پلانکي ځای نه چې ورته یې راورسئ زما نه تاو شئ بالټی راته په سر کوي نو زما د دوی سره نظریاتي اختلاف ته زیاتو سره نه ځمه خو اوس د هغه معصومو ورکرانو به څه کېږي چې نوې شوي دي د هغوی څوک دي د هغوی سره د کیسونو پیسې نشته د هغوی سره د تاڼې ته د تلو طاقت ته هغو نشته ته د والدین وینه بل اوس مې په یو ټي وي کې یو والد کتو چې هغه وی چې زما را بچوړی چې نوې شوی دی نو عمران خان دا خو ستا دپاره تللی دی او ستا د پارټۍ دپاره تللی دی او زمونږ په کور کې د وړو درک نشته خوراک نشته ولې چې د ثابتې فیملي دغه ماشوم دغه ځوان چې کوم وی هغه کفیل و که نه نو چې هغه ونیوی شو اوس په کور کې فاقي دي نو د هغه د ده دپاره به ستا په خیال چې هغه د هغه ګناه څه خو دا و چې هغه د پارټۍ یا د عمران خان سره چې کوم دی نو هغه مخلص و نو د هغوی هېڅ څوک نشته عمر ایوب بهر ګرځي اسد بهر ګرځي دا نور هم چې باګړان دي یا چې فیملی بیک ګراوند یې مضبوط دی هغه بهر ګرځي او زما او ستا په شانتې چې د تپوس یې څوک نشته غریبان په جیلونو کې دي صاحب څه دی کې خدیجه شاه چې دا هغه د ایلیټ کلاس ته هغې باندې چارجز پې لګېدل دي او جیل ته پکې هم تلله خو په دې کې بیا هم شک نشته چې عام کارکونه او دغه ایلیټ فیملیز یا چې بیک ګراوند یې مضبوطي نو هغه فرق پای کې خامخا د کارکون په حواله یو دغه چلیږي په ټویټر باندې د هغه چېرته یو آی ټي ایکسپرټ و په پنجاب کې سرکاري نوکري وه 3.5 لکه روپۍ تنخواه یې وه او بیا چې کله هغه ودرېدلو چې داسې چل دی پټېدو یو ځای کې بل ځای کې نو بیا ټویټ یې په هغې ګرفتارۍ نه مخکې کړی دی چې وروره زما خو هر څه تباه شو او په دې منځ کې دا هم خبر راغی چې پی ټي آی دا خلک ډیسون کړو وروره یې زمونږ ورسره تعلق نشته موږ خپل لیسټونه چیک کړو دا زموږ کارکوران نه دي که نه چې نو ستاسو خبره چې پایسخته کې بیا پرېښودو عموما هم که مونږ وګورو نو په عام حالاتو کې دلته شرونه کېږي یو بل کنځلی کېږي ګریوانو ته لاسونه اچولی کېږي دې سیاست دپاره دې سیاسي لیډرانو دپاره هغو ته اول پته یې هم نه دی خلکو چې دلته پې خپل تعلقات او هر څه خرابوي او که پته ورته و هم لګي هغه ډیسون کوي اصل کې په پاکستان کې چې کوم دی سیاست دا خو ډېر په طریقه باندې بدنام کړی شوی دی د وخت نه ګوره موږ په یو دور کې د دې میډیا کې اورېدو چې پلانکې لکه ایون نواز شریف والا دا ډېر غټ غل دی او دا دی او دا دی عمران خان صاحب په دې باندې به ډېر زور لګولی چې دی غل دی بیا یې په عدالت کې څه ثبوت کړل په هغه ټایم کې به خلکو ویې ناوې دا عدالتونه هم چې کوم دی نو خرڅ شوي دي او دا هم خرڅ شوی اصل کې د غریبانانو ماشومانو ته هم ګناه نشته د ځوانانو ته هم ګناه نشته دا 3x6 انچ دا سکرین چې دی یا چې هر څونه دی دا سایز دی دا خلک دومره بد رانیولي دي ذهني طور چې دغه ورته څه وایي هغه ټیک دي او بل په هغې باندې هغه دروغ دونه پیرې ویلی شوي دي چې هغه بالکل اوس رښتیا شوي دي مونږ به په کوم بعضې ټایم کې سوچ کوو چېرې واقعي ده دا دومره غټه پیسه جولاړه او څوک په لندن کې اوسېږي څوک دا او څوک دا نو 50 ثبوت کړی شو هغه نواز شریف یې په څه کې لېږلی و دی د خپل زوی نه تنخواه لیکي نه نو دې خبرو ته هم لږ کتل غواړي پکار ده چې دا ماشومان لږ په دې کې د تنقید او د تحقیق ته ماده پیدا شي لکه یو دور کې چې غالبا په هغه یو عدالت کې چې د ثبوت په تور باندې اخبار پیش کړی شو چې یاره د پلانکي خو به دومره کرپشن کړی نو هغه جج تپوس وکړي دا کرپشن کوم ځای شی هغه ته جي د اخبار وګورئ هغه اخبار واغسې ښکته یې ورته وکړي اخبار به ماته نه کوټ کړي دا خو یې نن کتی کېږي سبا پکې پکوړی خرڅولی کېږي د اخبار د رپورټ حیثیت که نه نو زما سوچ دا دی چې په ډېره طریقه باندې په دې ملک کې سیاست او سیاستدانان دا دواړه سیاست او سیاستدان دا دواړه کنځل کړي دي لکه ته که یو سړي سیاست ته وګورې چې یاره دا پلانکی سیاستدان دی نو هغه غریب نن سبا ته تحریک انصاف ته کسانو ته وګوره زموږ مقامي ایم پی ایس ټول ورک دي پټ دي زموږ هغه کم صوبایي قومي اسمبلی والے چې وو یا چې وفاقي کم وزیرانو هغه څونه چې دي هغه ټول پټ دي ټیک شو دا ولې دا او دې ته هم کتل غواړي په دې کې شک نشته چې دې ځله دا ساده لوح کسان چې کومو دا ساده خلک چې کومو دا یې په ډېره طریقه ټریپ کړي او ډېره په طریقې په مخصوص ځایونو باندې په حملې او په دې باندې که نه دا د دې دپاره چې کم کردار دې تخلیق کړی او اسمان ته یې خېجولی او هغه کردار چې کوم دی نو هغه د خلکو په وړونو کې ځای شو او بالکل د هغه تقریبا عبادت ته چې خلک نږدې شو جو هغه کردار یې د هغه ځای نه ونیو دوی ورخ کړی د هغه ځای نه یې ونیو د ځمکې له یې راواچو او ټوټې یې بوتو صاحب صاحب خپل لا ګپ شپ پر راغونډ کو
او په دې کې به ملټري کورټس ذکر زاول کوم. ملټري کورټس دغه خلک چې دی هغه ملټري کورټس په ذریعه باندې هغه ټرایل کیږي، نو په هغې باندې انساني حقوق تنظیمونه او ډېر د معاشري چې کوم انټلیکچوالز دي هغه په هغې باندې اعتراض کوي چې دلته سیویل کورټ شته، د ملټري کورټس هېڅ ضرورت هم نشته، نو د دې څه جواز نه جوړیږي. او نور عام کارکونو ته به دې کې موږ ته دا پیغام میلاو شو چې فالوینګ هم پکاري، سیاست هم پکاري، سیاسي پارټي، سیاسي نظریه، دا هر څه په خپل ځای، خو قانون، عدم تشدد، دغه څو لیمټس دي د هغې خیال پکې پکار او بلایند فالوینګ د چا نه وي پکار.